هغه زمونږ مولانا مفتی سلیمان شاه صاحب دی. نو زه په یو شعر سره هغې راغواړم. وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں. یو شاعر ډېر ښکلې پیرایه کې د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپلې مینې اظهار کړی دی. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا پھر وہ ہم سے گفتگو نہ کرے. سلیمان شاه صاحب ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل خطاب مخې ته کړي. نعرے تکبیر. اوچت आवाज سره وایي چې په اسکول کې گونج پیدا شي. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. دا خپل بیان نمخ کی یو ضروری حدیث مبارک ستاسو خدمت کے عرض کوم. پیغمبر علیہ السلام بارکی کتابونو لیکلی دی چې کله اغوی با ارشادات فرمایل نو په هغه وخت کې صحابه کرام به داسې خاموش ناستو چې مرغې کراتلا د صحابو په سر کې ناستا نو هغه مرغې به واپس نالوته چې دا خلق دی او کدا چې ته غرونه پراته دي. نن یقینا چې حضور علیه السلام دلته نشته دا زمونږ عقیده ده، خو د حضور علیه السلام مبارک تعلیمات، ارشادات او احادیث دلته شته. د دې په وجه باندې تاسو له داسې خاموشي پکار ده لکه څرنګه چې صحابه کرام په مجلس نبوي صلی الله علیه وسلم کې به کېناستل. او دا کم ماشومان چې ولاړ دي نو دوی ته وایم چې دغه ټول دا برنډې والا ټول په خپل خپل ځای باندې کینې او داسې د ادب مظاهره وکړي لکه څنګه چې په مجلس نبوي کې خاموشي او د آداب مظاهره صحابه کرامو کوله. نو دغه اطرافو ته چې څومره خلک ولاړ دي نو دا ټول په خپل خپل ځای خاموشي سره کېده. هغه اړخ ته چې کم ولاړ دي دا ټول ښکلې په ادب سره کېنه او د آداب و مظاهره وکړي. حضور علیہ السلام په باره کې اللہ رب العالمین فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوب علیہ السلام تمہیں د تمام کائنات او د تمام عالمینو د پارا رحمت جوړ کړي را لېږلي. نو پیغمبر علیہ السلام زمونږ د پارم رحمت ته او د هغوی په زندګۍ کې زمونږ د پاره کامیابی پرته ده. قدم په قدم باندې مونږ ته کامیابی ملاوېدل آسان دي، خو په شرط د دې چې د حضور علیہ السلام تعلیمات مونږ خپل زندګۍ کې راولو. پیغمبر علیہ السلام یو داسې مثالی پیغمبر دی، یو داسې بے مثاله رسول او نبی دی چې د هغوی دا تمام کائنات تابعدار دي. د پیغمبر علیہ السلام د یوې خبرې نم انکار دا نور مخلوقات نه کوي. لکه که پنور باندې حکومت وینو پیغمبر علیہ السلام پنور باندې حکومت کړی دی، که پس پوګمې باندې حکومت وینو پیغمبر علیہ السلام پس پومې باندې حکومت کړی دی. او دا ستوري خو وړه خبره ده، دا خو پیغمبر علیہ السلام د حکومت نه مخکې چې کله پیدا کېدو آمینه بیبي فرمایي وي د ولادت النبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې د اسمان ستوري زما کور او زما جولې ته را
کوچه بیو نو د حضور علیہ السلام په دې تمام کائنات باندې حکومت دی او په مونږ یې حکومت دی. اوس که دغسې مثالي انسان ځان جوړول غواړي نو بیا د حضور علیہ السلام تعلیمات زندگی کې راولا. پیغمبر علیہ السلام بارکی دا راغلی چې د شپې کوم سپوږمۍ په اسمان کې ځلیږي نو دا د حضور علیہ السلام تابع وا. یو ځل د کافرانو مشرکانو سرداران راغلل باغې کې ابو جهل عتبہ او شیبا دا درې جاهلان او د مشرکانو سرداران راغلي دي. ماسختن تیر نا وخت دی او په دې ټیم کې پیغمبر علیہ السلام ته دروازه ټکوي چې ملاقات وشو. پیغمبر علیہ السلام ته وی مونږ به پتا ایمان وروړو خو اول ستاله ګورو چې ته څومره حد پورې اختیارات لري د دې په وجه باندې مونږ ایمان وروړو خو ستا جانچ پړتال کوو چې ستا دایره اختیار کوم حدونو پورې ده. مونږ به دیو منو چې ته پیغمبرې خو د اسمان د سپوږمۍ په اسمان کې ځلیږي دې ته حکم وکړه چې په منځ دوشه نو که د سپوږمۍ ستا د حکم پیروي کوي نو بیا د باندې ایمان وروړو. نو پیغمبر علیہ السلام د دوی د ایمان وروړو په وجه باندې سپوږمۍ ته اشاره وکړه. د خلاص په مسواک غوته چې څنګه سپوږمۍ ته اشاره وکړه حدیث مبارک کې راغلی دی وی ابو جهل عتبہ او شیبا دا سرداران وته ګوري مخې سره سپوږمۍ په منځ باندې دوه شوه نیمه یو اړخ ته په غر باندې پرېوته نیمه په بل اړخ په غر باندې پرېوتله. وی ابو جهل په دې ګوته باندې داسې چک ولګو وی چې دا مونږه څه خبره وکړه هغه چې سب ارزو و هغه خو یې راله پوره کړه اوس خو دته انکار کولم ګران کار دی. نو ابو جهل بانا وکړه وی کته پیغمبري نوې داس پومې په پریشاد وشوي وا خو که پریشام دوشو نو ته جادوګر پیغمبر نه. ابو جهل د حضور علیہ السلام په دې معجزه باندې اعتماد اونکو نو بیا د خپل زړه شک ابو جهل وستا نو د بهر نه د شام نه د یمن نه د نورو علاقو نه چې څوک براتلل اغیله به نه خپته ورکول وی په کال کې په دې پلانې میاش کې په دې شپه باندې د سپومې ته لیدلې ده د بهر اطرافو نه راغلي خلکو به ورته وي مونږ خو لیدلې وه وایي څنګه وه وایي یو طرف ته شوه بل طرف ته په منځ باندې دوه شوه. نو بیا د ابو جهل یقین وشو خو ایمان یې بیا هم رونړو. الله کامیابي د انسان ایمان سره تړلې ده که انسان ایمان په حضور علیہ السلام روړو نو دا بیا کامیاب دی. ګنې د سر په سترګو معجزې لیدلی دی او بیا هم ایمان نه دی راوړی. خو په دې خبره کې زما استدلال او اشاره دې طرف ته ده چې پیغمبر علیه السلام په اسمان کې ځلیدونکې څوارلسمه شپې سپومې په هغې باندې حکم چلیږي په هغې باندې اختیار چلیږي. د اسمان ځلیدونکې سپومې دام د پیغمبر علیه السلام تابعداري کوي. او دین علاوه خبره که د نور شي نو نور هم مخلوق دی او دا تمام کائنات او دا تمام مخلوقات دا د پیغمبر علیہ السلام تابعدار دی. لکه یو ځل حضور علیہ السلام تلو خیبر ته او په خیبر کې د مازیګر د منځونو نه پس داسې ناوخته ټیم و ماښام ته نږدې په دغه وخت کې حضور علیہ السلام سفر سره ستړی شوی نو کېناستل حضرت علی رضی الله عنه ورسره او په دغه وخت کې حضور علیہ السلام ډډه واچوله او د حضرت علی رضی الله عنه په پتون مبارک باندې حضور علیہ السلام خپل سر مبارک ولګو او په دې کې د حضور علیہ السلام سترګې مبارکې ورلې او د شو چې پیغمبر علیه السلام سترګې ورلې دیخوا حضرت علی په دې تمه ناست دی چې حضور علیه السلام په خپل را بیدار شي نو زه به پاسم او 10 چارلام به وکړم او مونځ به وکړم مازدیګر مونځ مې نه دی کړی. اخوا حضور علیه السلام مبارک سترګې ورغلې دي
دغه چې ماخام نور پریوتو او حضور علیہ السلام اسرا بیدار شو د حضرت علی نه تپوس کوي علی نن د مازیګر مونږ کړه دی نو حضرت علی وته فرمایي د الله محبوب ما مونږ نه دی کړي خو تعالی مې خوب کې خلل نه چو د دې د وجه زخ وزیدم نه مونږ قضا شو خو چې سا خوب خراب نشي خلل پکې را نشي پیغمبر علیہ السلام وته فرمایي علی د مازیګر په صحیح وخت کې دا مونږ کول غواړي حضرت علی فرمایي د قضا کېدو نه زم یریږم غواړم چې په صحیح ټیم باندې وشي نو حضور علیہ السلام د قبلې طرف ته چې کم نور پریوتو هغه ته د خلاص یا د غس لاس په دوو غوتو باندې اشاره وکړه چې واپس راو ګرځا حضور علیہ الصلوۃ والسلام چې د نور ته اشاره وکړه ناګانه د قبلې د طرف نه د نور پریوتلې واپس پر اوچته دو شو او دومره حالات ته روچت شو چې عائشه بیبي فرمایي وي مونږ په هر طرف باندې په غرونو باندې د نور رڼا او د نور ګرمواله اولیدو نو معلومه شوه چې د حضور د یوې ګوتې په اشاره باندې د اسمان سپوږمۍ دوه کیږي د حضور د یوې ګوتې مبارکې په اشاره باندې پریوتلې نور واپس راخیږي نو د حضور علیہ السلام په هر څه باندې اختیارات دي الله ولدا دومره لیاقت ورکړي دي عظیم شرافت ورکړي دي او لوی مرتبه ورکړي دا تمام کائنات دا د حضور علیہ السلام منون کی دی مونږ به منو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا الله پاک بشمیرا معجزې ورکړې دي په هغه معجزو کې یو معجزه د طاقت هم ده دومره لوی طاقت حضور علیہ السلام لا الله پاک ورکړو چې د سلور زرا پهلوانانو نه زیات طاقت وو پیغمبر علیہ السلام لا الله پاک بطور معجزہ د سلور زرا پهلوانانو نه زیات طاقت ورکړو بیا د مکی یو پهلوان مشرک مشورو په مشرکانو کې یو مشهور پهلوانو وی چې چا اوخ حلال کو غوخه اخوا کړه او د دې اوخ دا سرمن به پزمک الله خوروا وې دا پهلوان براغه او په دې سرمن د پاسه به خپک لکه کې خودا او خلکو ته به وی راشه کچا کی زوري ما په یو وخت په خد تاسو شریک شه دا سرمن را کاګو زما د خپت نه اوخ وزوي دون لوی زورو چې لس پهلوانان برالل او د دې پهلوان د خپین لاندې ګیره شوی سرمن هغه به دغه لسو پهلوانانو راخکا هغه سرمن به په لاسو کې ټوکړې ټوکړې شوه خو د دې پهلوان د خپې لاندې سرمن به داسې ګیره وه لکه چې میخې په ټکوالی و د پهلوانانو به سرمن د دې یو پهلوان د خپې نه خلاصه نه کړه نو دغه پهلوان حدیث مبارک کې راغلی دی وی دی راغلی دی او پیغمبر علیہ السلام ته وی چې زب پتا ایمان راوړم او په شرط ده دی چې زه ته به یو بل په کبډي ورزو او چې کبډي وکړو کما پړ کړي نو ته پیغمبري پرېدا او که زه دې پړ کړم کافری به پرېږدم زه به مسلمان شم دا یو چیلنج د دواړو جهانو سردار لور کړی دی وای کما پړ کړي خپل پیغمبري به پرېدي او که زه دې پړ کړم نو بیا کافری پرېږدم په دغه وخت کې حضور علیہ السلام میدان ته ورتلو نو صحابه کرام را رستو کړی دی اذا الله محبوب مونږ خادمان او غلامان یو او ته سردار نو ته میدان ته سلوځي مونږ بکو که زمونږ نه پاتې نو ته را پسې پوره کې او ته میدان ته مو ورځه پیغمبر علیہ السلام دے صحابو تا مخ مبارک راو گرزو او تا پوستے کئی وی دے مشرک چے دا کم چیلنج را کڑے دے نو مالے را کڑے کتا سولا اللہ محبوب تعالی چیلنج در کر دے ایک دی مسلمانی کی ایمان پا ما روڑی کا پتا سو روڑی صحابہ کرام وی دا اللہ محبوب پتا ایمان روڑی وی خزب یا قلار شے ما سر خبر کڑے دا زب میدان تا ورزما
اوس پیغمبر علیہ السلام د مشرک سره میدان ته وروته او چې لاس یې ورته واچو نو دا مشرک سمدستي را واچو، ډیر پهلوان زورورو خو دا مشرک را واچو او شا یې ولا ولګوله. پیغمبر علیہ السلام ورته وی را پاسا تا خو وی چې ایمان به راوړم که زه دې راواچولم، ما خو راواچولې. دا مشرک بانګرو باندې ورته وکړی زما خیال نو ما لا ځان نو سم کړی او تا سمدستي دیکه راکړه، زه خو بې ځایه ولاړم ځکه را پرېوتم. یو ځل بیا راشه پیغمبر علیہ السلام ورته وی راځه بیا به بسم الله کو، چې په دویم ځل بیا په کبډي ورغلی دي نبی راچولې دي نو اوس دا مشرک ورته بیا باندې کوي خپه مې وښویده نو ځکه دې راواچولم، ګنې زه چې سم بیدار ولاړ یم او خپه مې په ځای مضبوطه پرتی نو بیا راله راشه نو پته به ولګي. یو ځل راله بیا راشه پیغمبر علیہ السلام بیا اوچت کو داسې په ځمکه راواچو او په سینې وله لاس کېښو شی وله ځمکې پورې کلکه لګولې ده او تپوس ته کوي وی وای خپه خو دې نه ده ښویدلې؟ وی نه. ورته وی تیار وی کبډي ته که نه؟ وی او تیار وم. وی اوس وایه چې ملا مې دله لګولې ده که نه؟ وی دې مشرک ورته وی چې او ملا دې راله لګولې ده خو دا تا کې چې کمزور دی نو دا خدایي زور دی، تا سره مقابله کول غر سره سر وخل دی. کلمه راته وایه محبوب علیه السلام چې مسلمان شمه. نو وی دا مشرک په دغه سات باندې مسلمان شو او تاریخ کتابونو لیکلی دي او د احادیثو کتابونو کې د دې صحابي ذکر شتا. حضرت رکانہ رضی الله تعالی عنہ دا هغه پهلوان صحابي دی چې د په کبډي باندې ایمان راوړی دی، د کبډي په برکت باندې حضور علیه السلام ولا شاله ګول او کلمې ویلې ده. زمونږ د دې پښتنو د سیمې یو عالم تیر شوی دی مولانا فضل ربی معدن، هغوی دا واقعا په شعرونو کې ذکر کړي نقل کړي دا. و یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان تا ځان بنیس نن زما طاقت او توان تا کمه پړکړلې خپل دین به پرېږدې ته، کمه پړکړې دا خپل دین به پرېږدې ته، کدی پړکړه مقدم غاړه به ایمان تا. حضرت اوې بسم الله راځه تیار یم زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان تا. اصحابو ورته وی چې غلامان شتا سردار څه دپاره اوزی بیا میدان تا. حضرت نه منله شلو ورتر غاړه په درې ځلې پهلوان را پړ که ځان ته. وی پهلوان وی خدایي زور در سره دی، زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته. پهلوان زر کلمه وی معدنه سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته. دین معلومه شوا چې پیغمبر علیہ السلام په هر میدان ګټلې ده او هغوی له اعلی مقام الله رب العالمین ورکړی دی. خو زمونږ په دې سکول کې چې دا کوم عنوان باندې د سیرت په عنوان دا کوم انعقاد د دې مجلس شوی دی نو په دې کې یو څو گزارشات ستاسو وړاندې ایښودل غواړم. پیغمبر علیہ السلام په باره کې تحقیقی جائزه دادا چې هغه په کوم تاریخ پیدا دی نو په اتم ربیع الاول باندې حضور علیه السلام پیدا شوی دی او په دې کې اختلاف دی. بعض علماء ویلی دی چې په 12 ربیع الاول پیدا شوی دی، خو ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایی وی پیغمبر علیه السلام د تمام امت د علماء اجماع دا چې په 8 ربیع الاول پیدا شوی دی او سب بعض علماء دی هغوی صرف فرمایلی چې 12 ربیع الاول دی. نو معلومه شوه چې 8 ربیع الاول یقیني دی او په 12 کې شک دی. او بیا د وفات تاریخ هغه کې شک نشته، بل اتفاق په 12 ربیع الاول باندې پیغمبر علیہ السلام وفات شوی دی.
اوس د پیغمبر علیه السلام تاریخ وفات باندې مونږ خوشاله کو او په 12 ربیع الاول باندې مونږه دا جلسې جلوسونه منعقد کو. نو دا د اسلام پرانا کې ټیک دی او که غلط دی. نو د اسلام صحیح ترجمانی دا نه ده چې مونږ او تاسو صرف کال کې یو ځل په 12 ربیع الاول باندې خوشحالي مناو. نو دا د اسلام صحیح معنو کې رنگ غشتل نه دی، دا د اسلام پیروي نه ده. کال کې هر ورځ هر لمحه دا د حضور علیه السلام د پاره اوس پاره چې پیغمبر علیه السلام د پاره د هغوی په نوم باندې مونږ دا عمر تیر کو او د هغوی تعلیمات په زندګۍ کې راولو. او دا د برډے دا سلسله او د ځل حکومت د طرف نه نوټیفیکیشن شوی دی په تمام سرکاري ادارو باندې چوکو چوراهو باندې لایټونه بلګيږي، چراغا بکیږي، زرق او برق بوي. نو دا ټول د شریعت او د اسلام او هغه دین چې محمد عربي راوړی دا دغه مخالفت دی. د پیغمبر علیه السلام په پیدایش په ورځ باندې تاسو خوشحالي اونکه او د هغوی تعلیمات هم زندګۍ کې راوستل نو هم تاسو به کامیاب یې. او که تعلیمات نبوي زمونږ په زندګۍ کې را نلل نو که مونږ ډېرې خوشحالۍ په 12 ربیع الاول وکړې نو مونږ به بیا کامیابۍ ته نه رسو. او زه درته د ابولهب یو مثال در کوم، هغه بخبل خبر را ټولوم. کله چې حضور علیه السلام پیدا شو نو په دغه وخت کې د ابولهب وینځوا هغه د حضور علیه السلام مور بیبي سره په دغه وخت کې خدمت کې مصروفه وا. ناګهانه ماشوم پیدا شو، د ګل ورځ د سحر ټیم داخلي دلو معمولی رڼا پر اتلو وا او حضور علیه السلام چې تشریف اوري شو نو دا وینځ لاړه او ابولهب بر په بالخانه کې ولاړو او کمیس یې وستل صرف لنګې والد او خوب کوي التم لاس دې په بر چت کې او په دغه وخت کې دغه وینځ راغلی ده او د خپل نیک او خپل آقا ته आवाज کوي یا ابي لهب یا ابي لهب. چې کله ابو لهب आवाजونه اوریدل چې څه چل دی نو کور کې چې دا مسلې د ماشوم د پیدایش زنانه بیماری نو ار چا دې تسترګي وي چې ماشوم आवाज به کله راځي. نو کله چې دی وینځ ابو لهب لا आवाज ورکو وی کمیسه په لاس کې دی او راغله دی برخیمه ګرل باندې ولاړ دی او خپل وینځ ته وې څه چل چې چغې د جوړې کړي. دا وینځ وته وی چې مبارک شه ستا د مړ رور عبد الله دا بیبي غېږه ډکه شو او ماشوم پیدا شو، الګ پیدا شو. ابو لهب هم د حضور علیه السلام دنیا ته پراتلو باندې د خوشاله اظهار کو. دغه وخت وسره سنو نه دغه وخت صرف دغه وینځوا هغه ته د خلاص په مسواک غوته داسې اشاره وکړه. ما ته وګوره دغه وخت ابو لهب د خپل وینځ ته د خلاص په مسواک غوته داسې اشاره وکړه او د دې اشاره نه مطلب دا چې ته مې آزاد کړې. چې کله دا وینځ آزاد شو بیا څه زمانه بعد ابو لهب وفات شوی او مردار شو. چې کله مردار شوی دی چا په خوب کې لیدل دی وای چې قبر کې یا په برزخ کې تاسو رسکیږي نو ابو لهب وته وای ډیر سخت عذاب کې ګیره ما خو په کوم ورځ باندې چې د حضور علیه السلام د خوشاله مناولو په نیت اب خپل وینځه مې ازادي ورکړې د آزاد مې کړه د خلاص په مسواک غوته مې اشاره وکړه. نو کال کې دغه ورځ چې راشي نو ډیر زیات تګیم په دې عذابونو کې اور لمبور علمره او چکړي د وبو د سکلو ضرورت راځي اوبه نه ملاویږي. او په کال کې چې کلم دا ولادت النبی والا تاریخ راشي یو ځل صرف هغه ورځ باندې مالا زما د خلاص د مسواکي د ګوته برابر د اوبو یو ډراپ راکی د اوبو یو بوتل چې د خلاص د ګوته برابرې غټنی چې هغه وبوس کما نو معمولی مې نه لاړې تیری شي او مړې لمد شي او نور حال د ویلو نه د ډیر په عذاب کې ما د دې خبرې نه زما استدلال
حال دا دی چې حضور علیه السلام دنیا ته تشریف راوړی دی په کوم ورځ چې راوړی دی په هغه ورځ که موږ خوشحالي منو کړه نو صرف د قبر په عذابونو کې د آخرت په عذابونو کې دغه د ګوتې برابر که ډراپ میلو شو میلو بشي که میلو نه شو میلو به نه شي خو نور ابو لهب ته وګوره د دوزخ خشاک دی هغه ابو طالب چې د حضور علیه السلام تربیت یې کړی دی په غېږه کې ځان سره ساتلی دی ابو طالب هم حضور علیه السلام سره مینه کوله نو هغه هم په دوزخ کې سوځېږي خو په کومو ځایونو باندې چې حضور علیه السلام لاس مبارک لګېدلی هغه ځایونه به نه سوځېږي نو معلومه شوه چې د حضور علیه السلام په راتلو باندې مونږ خوشحالي کوو دا ښه خبره ده له دې نه لویه خبره بله نشته خو که د حضور علیه السلام تعلیمات مونږ په خپله زندګۍ کې راوستل لکه حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ وګوره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وګوره په ولادت النبی په ورځ خوشحالي نه ده کړې یوم ولادت جشن نه دی منو کړی خو کامیابي وګوره په عشره مبشره هغه لس صحابه کرام چې هغې باندې په دنیا د جنت زیری شوی دی نو هغه صحابه کرامو په دې عشره مبشره کې نوم راتلل دا په جشن عید میلاد النبی مناول په دې کې نه دی راغلی نو موږ هم عید میلاد النبی دغه جشن نه مناوو بل یو اخیری مسله ته کوم چې په 12 ربیع الاول چې بنده وایي چې زه سیرت النبی جلسه کوم نو په دې کې د صرف علما راولي او هغه علما د حضور علیه السلام تعلیمات بیان کی د حضور علیه السلام اخلاق د بیان کی چې امت د هغې نه رنګ والی فایده والی نو دغه مجالس به جایزي او که خلک وایي په دې چوکونو چوراهو کې خلک غټ غټ کیکونه تیار کی هغې باندې د دغې کریمو نه روضه مبارکه جوړه کړي هم د دغې کریمو نه خانه کعبه جوړه کړي او یو لوی کیک یې تیار کړي په هغې باندې لیکلي هیپي برثډے یا رسول الله نو دغه خلک مونږ لیدلی دي دوی په دې چوکونو کې د دغې کیک نه تاویږي او لاس ورسره پړقوي او بیا په کوم ځای چې یا رسول الله لیکلي په هغه ځای چاړه راکاږي نو که دغه شان مجالس منعقد کیږي په 12 ربیع الاول یا د دینه مخکې رستو دغه به ناجایزی صرف د علماو نه تعلیمات نبوي واخلې الله پاک دې ټولو له د عمل کولو توفیق ورکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।